بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه په ضمیر بارز باندې پوهه کو د فعل مضارع په صيغو باندې، نو دې نه پس چې کوم دې منګه ضمیر مستتر ته راولو. نو دې ته وایي چې بچي دا ضمیر مستتر په دوه قسمه باندې دی، یو جایز الاستتار دی، یو واجب الاستتار دی. جایز الاستتار دی ته وایي چې کو دې پسې اسم ظاهر راغلی وه، لکه څنګه چې دلته کې دخل الاستاذو کې الاستاذو اسم ظاهر راغلی، داخل دا بر فاعل دی، نو دا هو ضمیر پکې موږ رې نخ کو. نو دغه شان کو د یدخلو کې د اسم ظاهر راغلو، نو دا جایز الاستتار و دا هو ضمیر و بیا موږ نه روکاږو. نو ماشوم دې په دې باندې پوه کو چې دا جایز الاستتار دا به کله ضرورت وي نو دا به موږ روکاږو، چې ضرورت نه وي فاعل موجود وي نو دا به بیا نه روکاږو. نو دلته دې وایي چې د مضارع په دوو صيغو کې چې کوم دی نو جایز الاستتار دی. په لومړنۍ صيغه کې یدخلو کې هو ضمیر چې کوم دی نو جایز الاستتار دی، او تدخلو کې هي ضمیر چې کوم دی نو څه دی هغه جایز الاستتار دی. او په دې باندې دې بیا پوه کو چې بچي کو چېرې د یدخلو پسې وروسته چې کوم دی نو څه راغلي وه، دې پسې چې کوم دی نو یو یدخلو استاذو دې پسې چې کوم دی نو اسم ظاهر راغلو، نو بیا به دا هو ضمیر چې کوم دی نو موږ به په یدخلو کې نه روکاږو، دا به دې لپاره بیا فاعل نه جوړو. دغه شان تدخلو کې کو چېرې هو اسم ظاهر راغلو د دې لپاره فاعل، نو دا هي ضمیر چې کوم دی نو دا به بیا موږ دا فاعل به نه جوړو، دا به بیا موږ په دې کې نه رابار کوو. او که نو راغلی ضرورتونه بیا به کوم دی نو دا موږ څه کوو، دا هي ضمیر به د تدخلو لپاره کوم دی نو فاعل جوړو. کله چې ماشوم په دې باندې پوه شي د ضمیر بارز مو پیژندو او د ضمیر مستتر جایز الاستتار مو پیژندو، نو د دې نه پس به کوم دی نو تاسو ماشوم ته ووایئ چې بچي بل ضمیر چې کوم دی نو د مستتر بل قسم چې کوم دی نو هغه واجب الاستتار دی، چې هغه د مضارع په دریو صيغو کې دی. په اومه صيغه کې تدخلو کې په دې کې به چې کوم دی نو موږ څه روکاږو، انت به پکې روکاږو، او دا انت به چې کوم دی نو د دې لپاره سیه دا به کوم دی تدخلو لپاره فاعل وي. لکه څنګه چې په دې ضمیر بارز د دې فعل لپاره فاعل جوړیږي، نو دا شان د تدخلو کې چې کوم ضمیر راغلی دی ضمیر مستتر واجب الاستتار، نو دا واجب الاستتار هم د دې تدخلو لپاره کوم دی نو څه جوړیږي، فاعل به جوړیږي. دې لپاره دې پس کو اسم ظاهر راغلو هغه به دی و می صيغه کوم دی نو فاعل نه جوړو، هغه به چرته کې څه اوله مفعول به جوړیږي. نو دته به چې په دې باندې به ماشومان من پوهیږو چې تدخلو کې دا کوم ضمیر واجب الاستتار چي دا د دې صيغه لپاره سره دا فاعل هم دی. دغه شان دی بیا به 14مې صيغه ته راولو چې ادخلو کې چې کوم دی نو سره انا ضمیر چې کوم دی نو دا واجب الاستتار دی، چې دا د ادخلو لپاره فاعل واقع شوی دی، او دا ضمیر واجب الاستتار مرتبط وایو. کو چېرې د ادخلو نه پسو اسم ظاهر چرته راغلو، هغه هم د ادخلو لپاره مفعول به واقع شوی، خو فاعل به ولا نه واقع کیږي، دا فاعل بخپل په دې کې چې کوم دی نو سره موجود دی. دغه شان د ادخلو کې چې کوم دی نو سره نحن ضمیر دی، چې دا ضمیر مستتر واجب الاستتار دی، او د دې ادخلو لپاره چې کوم دی نو فاعل واقع شوی دی. په دې باندې موږ ماشوم پوهیږو چې بچي په دې دریو صيغو کې په اومه کې په 14مه او 14مه کې په دې کې به ضمیر واجب الاستتار وي، ضمیر واجب الاستتار، نو تدخلو کې به انت وي، او ادخلو کې به انا وي، او ندخلو کې به کوم دی نو نحن وي. او په دې باندې بیا پوهیږو چې دا به د دې صيغې لپاره کوم دی نو فاعل واقع کیږي، انت انا او نحن دا به د دې لپاره څه واقع کیږي، دا به فاعل چې کوم دی نو واقع کیږي. نو ماشوم سره په دې طریقې سره کوم دی نو اجرا کو